إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون. زما د دین اسلام ډیرو قدرمندو عزتمندو مسلمانانو رونو او ډیرو عفتناکو پاک دامنو په دین باندې مینو په خپلو کورونو چار دیوارو کې ناستو خویندو میندو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. د سورة البقره ترجمه او تفسیر دا شروع دی چې د دې نه مخکې د 15 آیتونو مبارکه او لفظي ترجمه او د هغې تفسیر او تشریح د الله رب العالمین په فضل سره دا مخکې تیره شوه. نننی زمونږ درس دی د سورة البقره آیت نمبر 16. سورة البقره 14 نمبر آیت مبارک. نو دې آیتونو مبارکه او اول لفظي ترجمه کو او دا غینه بعد به راځو د دې تفسیر او وضاحت طرف لفظي ترجمه طرف ته تاسو متوجه شئ. الله رب العالمین فرمای اولئک الذین، دا منافقان هغه کسان دي اشتروا الضلالة بالهدى چې دوی اغستې د گمراهی په مقابله د هدایت کې. فما ربحت تجارتهم، الله وی پس ګټه ونه کړه د تجارت د دوی. وما كانوا مهتدین، او ندی دوی مهتدین هدایت مندون کی لار مندون کی. مثلهم، الله وی مثال دوی کمثل الذی، پشان د مثال د هغه کس دی استوقد نارا چې د بل کړی اور. فلما اضاءت، پس هر کله چې رڼا کی ما حوله، هغه چې چاپیره د نه دي خپل گیر چاپیره ځای رڼا کی، نو ذهب الله، ختم کی الله رب العالمین، بوزی الله رب العالمین بنورهم دا رڼا د دوی. وترکهم، او دوی پریدي فی ظلمات پتیارو کې لا یبصرون چې دوی سنینی. صمون، الله وی کاڼه دي، بکمون ګونګیان دي، او عمیون، الله وی ړانده دي. فهم لا یرجعون، پس دوی نه راګرځي حق طرف ته دوی نه راګرځي. دا خو دې آیتونو مبارکه او لفظي ترجمه وه. 14 نمبر آیت اولئک الذین اشتروا الضلالة بالهدى. په دې کې الله رب العالمین د منافقانو نور دوه بد خصلتونه بیانوي چې یو ته ویلی کېږي اشتراء الضلاله، ګمراهي اغستل. دویم عدم اهتدا، په سمه لار باندې نه روانېدل. اشترا څه ته ویلی کېږي؟ بذل الثمن و اخذ المبیع، پیسې ورکول او سامان اغستل. کله په معنا د خرڅولو باندې بیا راځي، لکه سورة البقره 90 نمبر آیت مبارکه کې به راشي بئس ما اشتروا به انفسهم، ډیر بد دی هغه څیز چې دوی خرڅ کړي په هغې باندې خپل ځانونه. نو کله په معنا د خرڅولو باندې راځي او کله په معنا د اغیستلو باندې راځي.
ګوره چې کله د الله رب العالمین ته نسبت وشي لکه ان الله اشترا بېشکه الله رب العالمین اغستی دي نو چې کله دغه نو بیا د اغستلو په معنا باندې راځي او چې کله نسبت انسانانو ته وشي نو بیا د خرڅولو په معنا باندې راځي دلته معنا د اختارو واستحبوا واستبدلوا یعنی دوی غوره کو ښې وګڼلو او بدل یې کو او دلته د هر یو د ضلالت نه مراد هدایت او گمراهی ده اشتروا الضلالة بالهدى تاده رحمه الله فرمای او دا قول علامه ابن کثیر رحمه الله ذکر کړي سوی وی انتقلوا من الهدى الى الضلاله دوی د هدایت نه گمراهی طرف ته واوړېدل او من الطاعة الى المعصیه د تابعدارۍ نه ګناه طرف ته لاړل ومن الجماعة الى الفرقه د جماعت نه ځان لوالي ته لاړل ومن الامن الى الخوف د امن نه خوف طرف ته لاړل ومن السنة الى البدعه او د سنتو نه دوی لاړل د بدعت طرف ته نو فما ربحت تجارتهم الله وی ګټه ونه کړه د دوی تجارت نو تجارت یو دنیوي الا ان تكون تجارتا عن تراض منکم که چېرته دا تجارت ستاسو په منځ کې په رضامندۍ ستاسو باندې نو ګوره دغلته یو تجارت دنیاوی دی دا سوره نساء 29 نمبر آیت کې برایش دویم تجارت اخروی سوره صف آیت نمبر 10 کې برایش یا ایها الذین آمنوا اے مومنانو هل ادلکم آیا ونخیم تاسو تعالی تجارت اندسی تجارت تنجیکم من عذاب علیم چې تاسو لخلاصې در کې د درناک عذابنا سورة فاطر 29 نمبر ان الذين يتلون كتاب الله واقاموا الصلاه وانفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور نو مخکې سوره صف کې مراغه تجارت اخروی وای اے مومنانو تاسو ته ونخیم د تجارت چې د دردناک عذاب نه بچ او سوره فاطر کې مو فرمایل هغه کسان چې د الله کتاب لولي لکه تاسو د قرآن کریم درس ته ناسئ کنه د الله کتاب لولئ واقاموا الصلاة منځ قایمئ نو تاسو به منځونه کوئ 15 وخت وانفقوا مما رزقناهم او دوی خپل مال خرج کوي د الله په لاره کې په پټه باندې او په ښکاره باندې تاسو به خپل مالونه هم لګوئ یرجون تجارتا لن تبور الله وی دوی د داسې تجارت امید دی په دې کې او د داسې تجارت اراده ده چې هغې کې تاوان نشته یو تجارت مجازي دی چې هدایت خرج کی او آخرت او گمراهی پیوالی هدایت خرج کی او گمراهی پیوالی نو داغه مجازي تجارت وما كانوا مهتدین اوس الله رب العالمین چې دوی د تاوانی تجارت تذکره وکړه نو اوس دا بیانوي چې د دوی نه د ګټې هغه صلاحیت هم سلب شوی دی او ختم شوی دی دوی نفع او نقصان خیر او شر رڼا او تیاره هدایت او گمراهی خوشحالي او خفګان د ژوند سکون او خوند دی کې تمیز او فرق نشي کولی نو ګټه لاسه کې چې هغه اصل مالی موبیلو الله وی وما كانوا مهتدین هغه اصل یې پسې وبیلو مثلهم کمثل الذی استوقد نارا مثلهم په قرآن کریم کې او د مخکې نه په نورو آسمانو کتابونو کې مثالونه دا ذکر کیږي کوم ذکر کوي او دا په تورات او په انجیل کې مو ډېرې فایدې دي یو دا چې ډېر حقایق په دې کې واضح شي ډیر حقایق په دې شي دا پکې واضح شي یو دویم په دې باندې کلام ښایسته کیږي دریم د غایب نه پکې حاضر جوړ شي او د مخاطب د پوهې دپاره دا مخې ته راوړي نو الله رب العالمین فرمایي سوره عنکبوت 43 نمبر آیت مبارکه کې برایش وتلک الامثال نضربها للناس الله دا مثالونه موږ بیانو خلکو ته وما یعقلها الا العالمون او په دې باندې نه پوهیږي مګر پوهه خلک نو په مثال باندې عالم پوهیږي که ته په مثال باندې پوهیدې نو ته پوهه شه چې ته عالم یې که نه پوهیدې نو ته عالم نه نو قرآن کریم کې 45 مثالونه ذکر دي بلکې دا 52 ته رسي او صرف په سورة البقره کې 15 مثالونه دي دې ځای کې الله رب العالمین یو مثال ناری راوړي د اور والا او بل مثال مای اوبو والا دی او د دې ډېر فواید او حکمتونه دي د حیات او د نور مثالونه راوړي دلته د حیات او د نور د حیات مطلب دا چې زړه کې الله ته د رسیدلو طلب پیدا شي په زړه کې الله رب العالمین ته د رسیدلو طلب پیدا شي او بیا د وحی د رڼا چې ورسره ملګري شي نور او رڼا د وحی
نو دا رسیدل بیا آسان شي. او چې په دې کې د وحی دا نور او رڼا نه او یا زړه کې الله رب العالمین ته د رسیدلو طلب نه چې یو هم پکې نه نو بیا رسیدل دا نشي کېدی. د مثال فواید مفسرین ذکر کوي وایي التذکر یو عبرت اخیستل دي، لکه دا په سورة ابراهیم 25 نمبر آیت مبارکه کې راشي. الله رب العالمین فرمایي ویضرب الله الامثال للناس لعلهم یتذکرون. الله رب العالمین مثالونه بیانوي خلکو ته دې لپاره چې دوی تذکر پکې راشي، عبرت والی. او دویم نمبر التفکر سوره حشر آیت نمبر 21 کې براشي وتلک الامثال نضربها للناس. الله دا مثالونه منګه بیانو خلکو ته لعلهم یتفکرون، د دې لپاره چې تفکر وکړي کنه. دریمه فایده دا ده چې تقریب المعقول الی المحسوس، معقولات چې دي نو دا رانږدې کوي محسوساتو ته. یو شی ستا په ذهن کې دی هغه محسوس تر، لکه تا په ذهن کې په پلاټ باندې به زه داسې کور جوړوم او انجینر تا هغه نقشه جوړه کړي. نو ګوره نقشه یو مثال د هغه کور چې ته به جوړې، نو تا ولیدو چې کمره پکې داسې د پړوی داسې د ښکاري به داسې لکه دا کور چې جوړ شوی یو تا ته تصویر ایستی، نو دغه معقول شی محسوس ته رانږدې کړو. څلورم نمبر العالم بامثال القرآن هو العالم سوره عنکبوت کې به راځي لکه مخکې موږ وویل. الله دا مثالونه موږ بیانو د خلکو دپاره په دې نه پوهېږي مګر عالم. نو چې څوک په مثالونو د قرآن پوهېږي بس دا به عالمي. نو دا هم د مثال فایده شوه که نه پته لګي. د عمرو ابن مره نه نقل دی وایي چې زه د قرآن کریم په مثال باندې ورتیر شم او پویه پې نه شم نو ډېر خفه شم چې زه د علماو د درجې نه ډېر ښکته یم. اوس د مثال مصداقات دلته دواړه مثالونه د منافقانو بیانیږي. اولنی مثال د حیرانتیا دی او دویم مثال د خوف. یا دا چې اول مثال د ضلالت او گمراهی دی او دویم مثال د بېامنۍ او خوف. الله رب العالمین ته هدایت واغستو، گمراهی ورکړه، امن ته واغستو نو خوف او یری ولا ورکړه په خلاف د ایمان والاو. ایمان والاو څه چل کړی الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانهم بظلم، هغه خلک چې ایمان راوړی دی او گمراه نشو مشرکان نشو نو اولئک لهم الامن، دوی لپاره امن دی جنت دی، وهم مهتدون او دوی په سمه لار دی په هدایت باندې دي. مثلهم مثل ماده په قرآن کریم کې 163 کرته راغلی په مختلفو معنیو باندې، لکه په معنا د وصف او صفت سره لکه سوره نحل آیت نمبر 60 کې برایش ولله المثل الاعلى. د الله رب العالمین د پاره ډېر اوچت صفات دي. دویم په معنا د وعظ سره لکه سورة الکهف آیت نمبر 54 کې راغلی واضرب لهم مثل الحیات الدنیا. الله بیان که دوی ته مثال د ژوند دنیوي، نو په معنا د وعظ سره او په معنا د حالت انسانی لکه سورة البقره 214 نمبر آیت مبارکه کې برایشي ولما یأتکم مثل الذین خلوا من قبلکم. الله وی تاسو ته نه دی راغلی مثل الذین ای حالتهم، حال دغه کسانو چې تیر شوي ستاسو نه مخکې. څلورم نمبر تفسیر قاسمی لیکي وی مثل په معنا د الوصف والحالت العجیبة والقصه، دا په معنا د حالت ناشنا حالت او د یو قصې راځي. پنځم نمبر هر قسمه بیان سوره زمر آیت نمبر 27 کې برایشي ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن. الله وی یقینا موږ بیان کړي خلکو ته په دې قرآن کې من کل مثل هر قسمه بیان، هر قسم بیان هم الله وی د خلکو ته کړی. نو مثلهم کمثل الذی، کمثل کې کا په معنا د مثل او مثل په معنا د حالت دی او الذی په دې کې دوه قوله دي. یو دا چې مفرد دی ځکه چې هلته منافقانو مثال دی یو سړي څه ورکولی شي. دویم دا مفرد په معنا د جمع سره دی لکه سوره توبه 69 کې راځي وخستم کالذی خاضوا، او تاسو ننوتی داخل شوي په شان د هغه چې هغوی پکې مشغول، دغه خلکو چې هغوی پکې مشغول شوي. نو دا مفرد په معنا د جمع باندې راځي سوره توبه 69 نمبر آیت مبارکه کې دا راغلی دی. نو اوس الله رب العالمین دلته مثال راوړي او هغه دا دی چې د دې منافق مثال داسې دی لکه یو ځنګل دی او په هغې کې تیاره ده او دته د رڼا سخت ضرورت دی او د سره هیڅ ذریعه نشته دی چې اور ولګوي او دی رڼا حاصله کړي. په دې کې د چا نه رڼا واغسته
او اور یې بل کړو چې د دې په وجه رڼا شوه او ګیر چاپېره شیزونه یې ولیدل. د اور نه پیدا واغسته خو ناڅاپه دا رڼا الله د ده نه واغسته او دا اور یې مړ کړو او هغه رڼا یې څه کړه په تیاره باندې بدله کړه. د ده خوشحالي ختمه شوه، سختو تیارو کې پاتې شو، رڼا ختمه شوه، صرف سیزل پاتې شو. نو د شپې تیارم د ورځې تیارم د باران تیارم د رڼا نه بعد تیاره دا ډېر مشکل کې راګیر شو. نو دغه شان حال د مدینې د منافقانو مو چې په جهالت او کفر کې پراته وو. نو دوی له ایمان راغی، قرآن راغی، سنت رالل، پیغمبر راغی. نو په ظاهر کې داخل شو، په ظاهر کې په دې کې داخل شو، نو رڼا یې ترې واغسته او د ایمان څه ناسه مزه یې وڅکله او دا پته هم ورته ولګېده چې موږ اوسه پورې په جهالت کې پراته وو. نو مسلمانانو ته پیدا واغسته، ځانونه محفوظ کړل، مالونه محفوظ، عزت محفوظ، زکات او غنیمت کې ورته حصې میلاویږي. او دغه رنګې د مسلمانانو سره د نکاح تعلقات د دې منافقانو قایم شو او په دنیا کې یو قسم سکون ورته میلاو شو. نو د منافقانو دغه رڼا چې ده نو دا ختمه شوه، نو ګناهونو کې واپس پاتې شو. و دې ځای کې سوال دا راځي چې دا رڼا ته الله رب العالمین ولې واغسته؟ نو جواب دا دی څنګه چې د اور حفاظت پکاري، د لرګو خیال بیا ساتي، کله ورته د هوا ضرورت او حفاظت به کې د اور کنه، اور به سمې کم نغری دی یا کم ځای کې بلیږي هغه به ورته سمې وغیره وغیره. نو دغه شان حفاظت د ایمان هم پکار دی. قرآن به اوري، حدیث به اوري، عمل کې به راولي، عبادت به کې، ذکر به کې، د ګناهونو نه به ځان ساتي وغیره وغیره. برحال خو دوی خو دغه خیال ونه ساتو. دې ځای کې نار لفظ راغلی دی په دې آیت مبارکه کې، کمثل الذی استوقد ناره. نو نار یو نارو جهنم، سوره بقره کې راغلی فتقوا النار التي وقودها الناس والحجاره. نو اور د جهنم تم نار ویلې کیږي. دویم د حرام په معنا باندې مرازي سوره البقره 174 کې برایش ما یاکلون فی بطونهم الا النار. الله وی دوی نه ورچوي په خېټو کې مگر اور، مگر څه نه ورچوي په خېټو کې مگر حرام. دی حرام ته اور وي. دریم نمبر معاصی، گناهونو تم اور ویلې شوی دی. سوره بقره 221 کې برایش وما اصبرهم، الله وی څه شي صبر کړل دوی لره علی النار په دې گناهونو باندې. نو د نار دلته د معاصی په معنا. څلورم الحراره، گرمایش په معنا هم راځي. سوره البقره 266 کې برایش فیه نارون، چې په دې هوا کې اوري، فاحترقت، او دا باغ ورله وسوځي. دا د گرمایش په معنا باندې راځي. پنځم نمبر النار السماویه، د اسمان نه به یو اور راغی او چې چا به په اخلاص باندې صدقه کړې وه نو هغه به یې وسېزو. سورة آل عمران 182 کې برایش بقربان تاکله النار، په یو قربانۍ باندې چې وبخوري دې لره اور. او شپږم نمبر مادة الجن، پیریان چې دي نو هغه هم د دې نه پیدا شوي د دې اور نه کنه. سورة اعراف 12 نمبر آیت کې برایش چې الله رب العالمین د ابلیس نه تپوس وکړو، ویل تا ولې آدم علیه السلام ته سجده ونه کړه؟ نو هغه ورته وایي زه خو د ده نه غوره یم. نو هلکه ته دې په څه شي باندې غوره یې؟ وایي خلقتنی من نار، تا خو زه د اور نه پیدا کړی یم، وخلقته من طین، او دی د خټې نه پیدا کړی دی. نو دا د مادة الجن، پیریان د دې نه جوړ شوي. سورة اعراف 12 نمبر آیت کې برایش. اوم نمبر النار الدنیویه، دنیاوي اور چې دی نو دې تم نار. سورة رعد 18 کې برایش ومما یوقدون علیه فی النار، او هغه چې دوی بلی، هغه سره زر چې دوی بلی په هغې باندې یا ویلیکۍ هغې لره په اور کې ابتغاء حلیتن، د پاره د لټولو د کالو. نو ګوره دلته سره زر چې په هغې باندې اور بل شي، نو دلته نار نه مراد د دنیا اور. اتم نمبر عذاب برزخی، دې ته نار لفظ دې دپاره هم راوړی شوی. سوره مومن 46 نمبر آیت کې برایش الله رب العالمین فرمای النارو، دا عذاب د برزخ د قبر عذاب، یعرضون علیها، پیش کولی شي په فرعونیانو باندې، غدوا و عشیا، سبا او بیګا، معنا شپه ورځ په دوی باندې اور بل دی، معنا شپه ورځ دوی د قبر په عذاب کې اخته دي. شپږم نمبر اسباب الحرب، د جنگ چې کوم اسبابي. سوره مائده 64 نمبر آیت مبارکه کې برایش
الله رب العالمین فرمای دا کافر کلما اوقدوا نارا للحرب هر کله چې دوی بلکی اوقدو بلکی اور د جنگ د پاره مانه د جنگ اسباب برابر کی او د په دې باندې دوی تیزی ورکوي چې دا جنگ د مسلمانانو وشي نو اطفأها الله رب العالمین هغه اسباب واپس ختم کی او هغه جنگ چې نو واپس ختم کی مړ شي هغه نو یهود او نصارا او دا کفار د جنگ اسباب پیدا کوي او الله رب العالمین ختمی نو كمثل الذي استوقد النار فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم دا نور ټکی چې دی دا په قرآن کریم کې 43 کرته دا راغلی دی او 14 مصداقات دي د دې نمبر 1 نور په معنا د توحید سره لکه سورة البقره 257 نمبر آیت مبارکه کې برایش الله رب العالمین فرمای یخرجونهم من النور الى الظلمات چې دا شیطان اوباسی دوی لره دا طاغوت چې دی نو دا مؤمنان را اوباسی د رڼا نه الی ظلمات تیارو ته هلته به انشاءالله وضاحت کو چې د رڼا نه را اوباسی او تیارو طرف ته راولي دویم نمبر دا نور چې دی نو دا صفت دی د الله رب العالمین لکه سورة النور 35 نمبر آیت مبارکه کې برایش الله رب العالمین فرمای الله نور السماوات والارض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم الله نور السماوات والارض الله رب العالمین نور د اسمانونو د ځمکې دی هغه بلته بیا وضاحت کو چې نور په معنا د منور سره دی او د نور مطلب څه دی دریم نمبر دا نور چې دی نو دا د تورات صفت هم راغلی د انجیل صفت هم راغلی لکه سوره مائده 44 نمبر آیت مبارکه کې الله رب العالمین فرمایي وقفینا علی آثارهم بعیسی ابن مریم مصدقا لما بین یدیه من التوراة وآتیناه الانجیل فیه هدى ونور پر لپسیم الله وی د دوی په نقش قدم باندې عیسی ابن مریم راولېږو تصدیق یې کاو د مخکې کتاب د تورات او الله وی دی عیسی علیه السلام لم انجیل ورکړیو چې پای کې هدایت و نور پای کې نور او رڼا و پک دغه رنګ د قرآن کریم صفت هم راغلی دی سوره نساء 174 نمبر آیت مبارکه کې برایش یا ایها الناس ای خلق قد جاءکم برهان من ربکم یقینا راغلی دی تاسو ته برهان دلیل قاطع ستاسو د رب د طرف وانزلنا الیکم نورا مبینا او منګ را لیږلی دی تاسو ته نور مبینا ښکاره رڼام درته را لیږلی د ښکاره نو ګوره نور دا د قرآن کریم صفت شپږم نمبر د الله تعالی دین دې ته نور ویلی شوی سوره توبه 32 کې به راشي لیطفئوا نور الله کافر مړه کوي رڼا د الله والله متم نوره او الله رب العالمین پوره کوونکی دی د خپلې رڼا لره ولو کرها الکافرون اگر که کافرې بد ګڼي وړې پرې ټک چوي خو الله وایي دا به زه پوره کوم نو بس پوره یې کړو نو نور دا دین ته ویلی شوی دی اووم نمبر د پیغمبر علیه السلام صفت هم راغلی نور سوره مائده 15 نمبر آیت کې قد جاءکم من الله یقینا راغلی دی تاسو د الله د طرف نه نور معنی څوک پیغمبر علیه السلام و کتاب مبین او قرآن نو قرآن او قرآن سره نور څوک دی د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم اتم نمبر نور الزید د تیلو رڼا نور زجاجه د شیشې رڼا او دغه رنګې نور مقابل د ظلمت کې راغلی دی سوره نام 1 نمبر آیت کې برای شي وجعل الظلمات والنور چې الله پیدا کړي تیارې او رڼاګانې 11 نمبر صفت د سپوږمۍ صفت چې دی نو دې ته نور ویلی شوی دی
لکه سوره یونس 25 نمبر آیت کې برای 5 نمبر آیت مبارکه کې برایش والقمر نورا الله وی سپوږمۍ چې دا رڼا والا ده دام پیدا کړی او دا رنګ د قیامت د ورځې نور او رڼا سوره حدید 14 نمبر آیت کې برایش دا چې کله میدان محشر ولېږي او په دې کې دا مؤمنان هم منډې وي او منافقان هم د مؤمنانو سره یو ځای رواني دي له به الله ټول له یو شان رڼا ورکړي بیا چې مخکې لاړ شي نو د منافقانو دا رڼا به مړه شي نو په دغه ځای کې مؤمنانو سم یره پیدا شي الله نه به سوال وکړي چې الله زموږ دا مړه نه کړي او منافقان به زاري و مینت شروع کړي نو د قیامت د ورځې رڼا دې ته نور ویلی شوی سوره حدید 14 نمبر آیت مبارکه کې برایش الله رب العالمین فرمای یوم یقول المنافقون والمنافقات للذین آمنوا انظرونا نقتبس من نورکم قیل ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا فضرب بینهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب نو دغلتم نور د دینه مراد د قیامت د ورځې نور خپل ځای کې به وضاحت راځي او 14 نمبر د اور رڼا نو هغه دې آیت کې فلما اضاءت ما حوله چې دا رڼا کې چاپیره نو ذهب الله ختم کی الله بنورهم نور د اور د رڼا ته الله ختم کی وترکهم فی ظلمات او دوی پریدي په تیارو کې نو دوی بیا څه نه ظلمات راوړو نو ظلمات لفظ قرآن کریم کې دا 23 کرته راغلی دی ظلمات معنا نمبر 1 شرک او دغه رنګې شکونه په دین کې نو دې ته ویلی کېږي ظلمات لکه یخرجونهم من النور دوی راوباسي مؤمنان د توحید نه الی ظلمات شرک طرف ته نو دا ظلمات تیارې د شرک او تیارې د شکوک او د شبهات دویم نمبر ظاهري تیارې چې کومې دې ته ویلی شوي لکه سوره انعام اولنۍ آیت الله رب العالمین فرمایي الحمد لله الذي خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون الله هغه ذات دی هغه ذات له حمدونه دي چې ځمکې او اسمانونه پیدا کړي او تیارې او رڼاګانې پیدا کړي او بیا هم کافران د خپل رب سره شریکان جوړوي نو دا څومره لوی ظلم دریم نمبر په معنا د جهل باندې مرادي سورة انعام 39 نمبر آیت مبارکه کې برایشي صم و بکمن پی ظلمات چې دا کاڼه دي و ګونګیان دي او په تیارو کې پراته دي ظلمات الارض د ځمکې تیارې لکه فی ظلمات الارض سوره انعام 59 نمبر آیت کې برایشي او ظلمات تیارې د سمندر او تیارې د وچې سوره انعام 63 کې برایشي فی ظلمات البر والبحر تیارې د وچې او تیارې د سمندر لکه بل شپږم نمبر دا ظلمات راځي من بطون الامهات لکه سوره زمر 4 کې آیت کې براشي فی ظلمات ثلاث درې تیارې هلته به انشاءالله وضاحت وکړو او ظلمات من بطن الحوت سوره انبیاء 87 نمبر آیت کې براشي یونس علیه السلام پناه ده فی الظلمات چې دا آوازونه کول په هغه تیارو کې د سمندر تیاره وه د شپې تیاره وه د مۍ د خېټې تیاره وه نو سی ویل لا اله الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین الله نشته بل معبود مگر تی پاکی د تعالی او زه یم د زیاتی کوونکو نه دغه رنګه موج البحر د سمندر چې کومې چپی دي دې ته او که ظلماتن فی بحر اللجی یغشاه موج من فوقه موج من سحاب موج من فوقه موج من فوقه سحاب نو دا سوره نور 40 نمبر آیت مبارکه کې برایشي نهم نمبر ظلمات المطر سوره بقره 19 نمبر آیت کې برایشي فیه ظلمات ورعد وبرق نو د باران تیاره او لسم نمبر یو مثالی ظلمات لکه په دې آیتونو مبارکو کې الله رب العالمین فرمایي
وترکهم فی ظلمات او دوی پرېښودل په تیارو کې لا یبصرون چې دوی څه نه ویني. نو د ظلمات نه مراد دا دی چې په کفر کې پاتې شو، په شرک کې پاتې شو، په منافقت کې پاتې شو، په غفلت کې پاتې شو، په ظلم کې پاتې شو. دا ټول څیزونه په دې ظلمات کې راجمع دي. د دنیا تیری دي که نه، او د آخرت د قبر او د جهنم دا ټولې تیارې په دې باندې بیا داسې دي، دا پې مرتب دي، دا په دې کې بیا پرتې دي. نو دا مثال الله رب العالمین ذکر کو چې مثلهم کمثل الذی استوقد نارا فلما اضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وترکهم. دا خو مدني صورت دی، خو دې مثال یو بل مصداق هم دی، او هغه داسې جوړیږي چې بالفرض د مکې دور بوالو دا خلک په تیارو کې او تیاره سوه په شرک کې مبتلا او په کفر کې مبتلا او جنگ جګړې وي، وینې تویولو، بې حیایي وه، شراب و جوارۍ وي او ځنګلي نظام و. بس چې کوم به زورورو نو بس په کمزوري باندې به وس برو، ظلمونه به کېدل، خپلې لوڼه به یې ژوندی ښخولې، د خپلو لوڼو دشمنانو نو دې حد ته خبره رسېدلې او په معمولي خبره باندې د نسلونو او د خاندانونو دشمنۍ به وي. نو دا ټولې تیارې وي. نو پیغمبر علیه السلام چې راغی دا یو رڼا وه، دا رڼا دوی ته راله. نو کمثل الذی استوقد نارا، دوی ته د رڼا ضرورت و، نو رڼا راله. قرآن راغی دا هم رڼا وه. دا هر څه رڼا کړل، دوی ته دا وښودل چې ګوره کفر هم ښه شی نه دی، شرک هم ښه شی نه دی، دا لوڼ هم ژوندی مه ښخوئ، دا شراب هم مسکئ، او دا څومره خرابۍ چې وي معاشره کې، جوارۍ مه کوئ، په زنانو باندې تاسو دا پیسې مه اخلئ، او دا څیزونه ټول د دې نه ځان وساتئ. نو دا تیارې وې، دا یې ورته راښکاره کړئ چې دا تیارې لرې کوي. خو دوی د دې رڼا قدر ونه کو، د دې نعمت شکر یې ادا نه کو د الله د پیغمبر. نو چې دې د اور چې کله خیال نه ساتي، لکه یو سړی دی اور یې بل کو، نو اور کې خو به لرګي ږدي، او د هوا ضرورت چې هوا ورته برابري، ډیره پې نشي کمه پې نشي، نغری به ورته برابرې، نو اور هله بلیږي. نو دوی خیال ونه ساتو، د پیغمبر علیه السلام خیال یې ونه ساتو، د هغه قدر یې ونه کو. نو چې هغه یې ونه کو، نو بس الله ته هغه رڼا واغست، هغه اور یې ترې واغستو، نو الله ته پیغمبر واغستو، مدینې ته یې راوستو. د مدینې خلکو وله لاس ورکو، د دې رڼا قدر یې وکړو، د دې نعمت قدر یې وکړو. نو هغه نعمت په هغې کې پاتې شو، د هغوی په نسلونو کې او خاندانونو کې مغه ایمان او هغه رڼا د هدایت چې کومه وه، نو هغه پاتې شوه. نو دا یو مثال جوړیږي. خو بهرحال صورت مدني دی او دغه خو مکې دور و، خو بهرحال داسې هم کیدی شي چې مخکې واقع شوي وروسته هغې لپاره یو مثال ذکر شي، نو دا کیدی شي. زه دا لفظي ترجمه دوباره کوم، نو د هغې نه بعد بیا دعا کوم. الله رب العالمین فرمایي اولئک الذین، الله وایي دا هغه کسان دي، دا منافقان، اشتروا الضلالة بالهدى، چې دوی اغستې د ګمراهي په مقابله د هدایت کې. کفر یې غوره کو په ایمان باندې، یوازېوالی یې غوره کو په جماعت د مؤمنانو باندې، بدعت یې غوره کو په مقابله د سنت کې. روح المانی دا لیکلي دي. نو اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم، الله وی پس ګټه ونه کړه د دوی تجارت، وما كانوا مهتدین، او نه دي دوی لاره موندونکي. مثلهم، حال د دې منافقانو کمثل الذي، په شان د حال د هغه چا دی، استوقد نارا چې هغوی بل کړی اور، چې بل کړی اور، فلما اضاءت، پس هر کله چې رڼا کي دغه اور، ما حوله غیر چاپیره، ذهب الله، نو ختم کی الله، بنورهم، دا رڼا د دوی، بوزي تی الله دا رڼا، وترکهم، او پرېښودل دوی پی ظلمات، په تیارو کې، لا یبصرون، چې دوی څه نه ویني. صمون، الله وایي کاڼه دي، د حق د اورېدو نه غوږونه کار نه کوي که نه، او بکمن ګونګیان دي، ژبې هم حق نه بیانوي، د حق ګوایي نه ورکوي چې لا اله الا الله دی. او عمیون ړانده دي، د ځمکې ته نه ګوري، د اسمانونو ته نه ګوري، د دریابونو ته نه ګوري، د قرآن ته نه ګوري، د معجزو ته نه ګوري، سترګې د حق نه ړندې دي. نو صمون کاڼه دي، بکمن ګونګیان دي، عمیون ړانده دي، فهم لا یرجعون، الله وایي دوی نه راګرځي، دوی نه راګرځي د دغه تیارو نه رڼا طرف ته، الله وایي دوی نه راګرځي،
د دې نه وروسته بیا دویم مثال هم راوړي نو انشاءالله هغه به آینده درس کې راشي. په دې ځای باندې نننی زموږ درس د اختتام ته رسي. دعا وکئ. اللهم انا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. الله رحم را باندې وکړه او په آخره کې هم دا کلمه په ژبه کړه چې لا اله الا الله محمد رسول